أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. موږ به انشاءالله د جامعې دارالسلام ګندک لخوا د قرآن شریف لفظي ترجمه کوو. الله دې دې خدمت توفیق راکړي او الله دې خپل دربار کې قبوله کړي او الله دې عامو مسلمانانو ته توفیق ورکړي چې دې موقع نه فایده واخلي. قرآن شریف عظیم الشان کتاب دی. د دې د آدابو لحاظ ساتل دا لازمي دي. نن به انشاءالله یو څو مختصر آداب ویو، دا ډېر ضروري دي. اولنی ادب په هغې کې اخلاص النیت دی. د الله د کتاب خدمت دا عبادت دی او په دې کې اخلاص النیت ته ضرورت دی او دلیل په دې باندې د الله د کتاب آیات کریمه ده وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیم. د نبی علیه الصلاة والسلام فرمان مبارک هم په دې دلیل ده. مشهور حدیث ده انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت حجرته الى الله ورسوله فحجرته الى الله ورسوله ومن كانت حجرته الى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فحجرته الى ما هاجر اليه. دا دواړه عمده دلایل دي په اخلاص نیت کې. آیات کریمه کې مخلصین له الدین، هر عبادت کې به اخلاص کې د اعمالو دارمدار دا په نیت باندې دی. نیت به دې صحیح. دویم ادب دا دی چې قرآن شریف په داسې حالت کې به ورته کښېنې چې ته صفا سوتره. آیات کریمه په دلیل دی لا یمسه الا المطهرون. صورت واقع کې آیات کریمه شته. دریم ادب دا دی چې کله قرآن شریف لولې اعوذ بالله به وایې. د قرآن شریف بعضې ځانګړتیاوې دي دا په هغې کې شامل دی. دلیل پې د آیات کریمه دی واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. صورت نحل کې آیات شته. او څلورم آداب استماع، غوږ به ورته کې، غلی به ناست یې، شور شرغب به نه کې. دلیل پې د آیات کریمه دی واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. صورت اعراف کې آیات کریمه شته. او د مؤمنانو صفت دا دی چې قرآن شریف ته چپ چاپ ناست دي. بیا د کافرو صفت دا دی چې قرآن شریف کې شور شغافه جوړوي. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. حمیم سجده کې آیات شته. عقلمند سړی قرآن شریف ته غوږ دی، په توجه ورته کښېني. د هغې تعلق د هرې طبقې د مخلوقاتو سره. د پیریانو واقعه به بیا راشي. هغې چې کله په ایمان باندې الله مشرف کول، د هغې نه مخکې څه ښه ښایسته صفتونه هغې کې الله پیدا کړي. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. سورة احقاف کې آیات شته. نو قرآن شریف کې به شور شغافه نه کې، غلی به ورته ناست دی. پنځم آداب دا دی چې تلوار به نه کې. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه. تندۍ سره به قرآن شریف نه لولې. د قرآن شریف بیل حق دی، حق به وله سر ته رسې. شپږم آداب دا دی چې کامله توجه غواړي.
ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو الشهید. وهو الشهید کامل توجه، غلی بناسته کامل توجه بدی. سورت قاف کی آیات کریمه شته. قرآن شریف کې بس سوچ فکر کې والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما وعمیانا. سورت فرقان کې دا آیات کریمه شته. چپ چاپ دسې چې لکه د کون اړوند په شانه څه پیدا ته وانخلې، دغسې به نه کښېني، یو څه ختمه یو څه پیدا به د دې نه اخلي. او اتمه دا به دا دی چې د کبر او د غرور نه به ځان ساتي. آیات کریمه په دې دلیل دی سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن يروا كل آیة لا يؤمنوا بها وإن يروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا وإن يروا سبیل الغی يتخذوه سبیلا ذلك بأنهم كذبوا بآیاتنا وكانوا عنها غافلین. سورت اعراف کې د آیات کریمه شته ده. نهم آداب دا دی چې ترتیل سره به قرآن شریف لولې، ورتل القرآن ترتیلا. لسم آداب دا دی چې دا عملی کتاب دی، عمل لپاره راغلی دی، د دې په احکامو باندې به عمل کوو. او قرآن شریف کې بعضې وخت سپارښتنې دي چې دې کارونه باندې مؤمنان مکلف دي دا کارونه کوئ. بعضې داسې امور دي چې هغې نه قرآن شریف موږ او تاسو منع کړي، هغې له به لاس نه وروړو، هغې نه به ځان منع کوو. بهرحال دا یو څو آداب وو، نن به په دې انشاءالله اکتفا وکړو. سبا نه به انشاءالله الرحمن د قرآن شریف په صرف لفظي ترجمه شروع کیږي. جزاکم الله خیر وصلی الله. دعوت اهل حدیث ٹی وی کی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.